بسم الله الرحمن الرحیم. په 29 جولای باندې موږ ته دورانګښت اطلاع میلاو شوله چې په جبر کې یو زنانه لاش مړه شوې ده او هغه مازدیګر لمونځ نه وروسته د هغې جنازه مقرر ده. د کلي خلک راغونډ شوي دي. فوري طور باندې سره د نافرای او لیډي کانسټیبله مې واغستله چې موقع ته لړلم. نو هلته موږ ته داسې محسوسه شوه چې حقیقت کې دا وجه مرګ چې کوم دی نو دا طبي نه دی او دا چا کړی دی. نو ما د هلته نه دا زنانه جنازه مو کړله. د کلي د امداد په هغې کې د ډي آر سی ممبرانو د هغه ځای موزین علاقه ما سره کافي تعاون وکړو. لاش ما راوچت کړو، هسپتال ته مې راوړو. هغه دوران کې چې کوم دی د جینۍ مور راغلله، هغې ما ته داسې راپورټ وکړو چې زما لور په کور کې خوشې وه او ما ته پته نشته دی. زه ګاونډیانو کره تللی وم او ما ته د دې خبرې علم نشته چې دې په څه باندې خودکشي کړې. بیا د هغې نه بعد هغه چې موږ ته انکوایري تفتیش وکړو نو په هغې کې موږ ته ظاهره شو هغه مور یې باقاعده دعویداري وکړه، په عدالت کې 100 شونډې وکړو او هغې وویل چې دا زما د زوی چې کوم دی زما د لور وژلې ده. چې د وجینا تپوس ترې نه مو وکړو نو په وجینا کې هغې دا و چې دوی په خپل کور کې جنګ جګړه کړې. نو څه ټایم کې چې کله 100 شونډو شو موږ هغې کې باقاعده اف آی آر درج کړو. د اف آی آر درج کېدو نه بعد موږ لړلو او د شپې تقریبا 3 بجې چاپه مو واله سړی په کور کې ګرفتار کړو. ملزم تاسو ته مخامخ دی او تاسو خپل تاییدي بیان کړي. میډیا والا ملګري تاسو د هغې نه تپوس کولی شئ.